أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 78. وَإِنَّ مِنْهُمْ او بیشک د دوینا یعنی د اهل کتابنا ها لفریقا یو ډله دا یلونا چې هغې اړوي را اړوي السنتهم ژبې خپلې بالکتاب د کتاب په لوستلو سره لتحسبوه دپاره دې چې تاسو وګڼئ هغه من الکتاب د کتاب نه یعنی د تورات نه وما هو او نوي هغه من الکتاب د کتاب نه یعنی د تورات نه ویقولون او دوی وایي هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی وما هو او نوي هغه من عند الله د الله د طرف نه یعنی د الله د کتاب نه ويقولون او دوی وایي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او دوی ښه پوهیږي. دې د اهل کتابو یو بل خباست بیاني چې اهل کتابو به خلکو ته بیان کو یا به تورات لستو یو خبره به د ځان نه وکړه او خلکو ته به وي دا د الله د کتاب نه ده یعنی الله پاک داسې فرمایي. د دې نه مخکې د تیر شوي دي چې دی دا خبره به کوله چې په اهل کتابو باندې د مشرکینو یعنی د عربو مالونه کو د اهل کتاب په هر طریقه باندې خوري نو د دې لپاره جایز دي یعنی زموږ لپاره جایز دي یهودو به وي او دا موږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې د یهودیانو لپاره د یهودیانو نه علاوه چې کوم خلک دي د دې خلکو مالونه خوړل دا جایز دي کو په جایز طریقه باندې خوري جایز دي او کو په ناجایزه طریقه باندې خوري نو جایز دي. یعنی کو په تجارت کې چې سره دوکه وکړله او هغه یهود وخوړو په دوکه باندې نو هغوی دا زموږ دپاره جایز دي ځکه چې دا عامیان خلک دي او موږ خو اهل کتاب یو موږ خو عالمان یو نو موږ خواري کړې ده نو د دې جټو خلکو دا مالونه زموږ دپاره خوراک جایز دي. دغه رنګې مخې ته راغلی چې یو دینار ورسره سړي چې کوم دی امانت کېښودو نو که چا به ورسره امانت کېښودو هغه به دوی وخوړو چې د اهل کتابو نه علاوه به یعنې د یهودیانو نه به چې علاوه کم خلک عربو خلک په یا نور چې کوم دی امیان خلک په د اهل کتاب د یهودو نه علاوه نو که هغوی به ورسره څه څیز امانت کېښودو نو هغه به دوی وخوړو. موږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې د امیانو د مال خوراک ستاسو دپاره جایز دی اگر کو هغه په ناجایزه طریقه باندې نو دا خبرې اهل کتابو د ځان نه جوړې کړې وي او نسبت پیدا هغې الله پاک ته کو چې دا الله پاک ویلي دي حالانکه الله پاک وایي دا زما د کتاب برخه نه ده یعنی ما چې کوم کتاب په دې باندې نازل کړی دی تورات نو دا د دې برخه نه دا خبره دي خود ساخته جوړې کړي دي ځان نه خبرې جوړې کړي دا کتاب برخه نه ده. دغه رنګې د نبی علیه السلام صفات په کټ کړل نور صفات په پکې ولیکل لکه تورات کې د نبی علیه السلام صفت دا راغلی چې نبی علیه السلام به معتدل وي درمیانه قد واله به وي او دې ظالمانو هغه روان کو وي د نبی علیه السلام قد دا به دنګ قد به وي. دا چې تورات کې به نور قسمه تحریفات کول یا به داسې هم کول چې مهد ناس په تورات ته وو الفاظ به د تورات وي او عوامو ته به د هغې معنی غلطه ښودله او وی چې دا خبره چې کوم دی په تورات کې راغلی ده نو په ډېرو قسمونو سره به دوی په تورات کې تحریف کو بدلون به کو آیاتونه به یې کټ کول درجم آیاتونه به یې لرې کړل یا په هغې باندې به یې ګوته کېښوده مخې ته به لاړل او رجم چې کوم دی په تورات کې نشته دی
په ډیرو طریقو سره به يهودو چې کوم دی تحریف کو په قران کې، نو الله پاک جل شانه دلته کې دغه هغه خباثت ذکر کړي چې وان منهم او بشک د دوینا یعنی د اهل کتابونه لفریقا یوډل ده لکه د کعب بن اشرف په شانتي یا نور چې کوم يهودو یلونا چې دوی اړوي را اړوي السنتهم جب خپلې بالکتاب په کتاب سره د کتاب په لوستلو سره لتحسبوه د پاره دې تاسو وګڼئ، تاسو ګمان وکئ چې هغه د دې چې سوي من الکتاب د کتاب نه دی، نه تورات نه دی، د الله د طرف نه دی. دی په شکل داسې جوړاو چې دا خلک دا وګڼي چې دا د تورات نه دا خبره مونږ ته وکړه، او بعضې وخت کې په خپله خوله باندې ووي چې دا په تورات کې راغلي دي، حالانکه په تورات کې نه راغلي. یا به دې شکل داسې جوړ کو چې تورات په مخې ته پروت او خلکو ته به د هغې نه احکامات وي، یو خبره به د ځان نه وکړه، نو خلکو به دا وګڼله چې دا خبره هم د تورات نه ده. او بعضې وختونو کې په خپله په ژبه باندې اقرار وکړي چې دا خبره په تورات کې ده. بالکتاب لتحسبوه د پاره دې تاسو وګڼئ هغه من الکتاب د کتاب نه د تورات نه، وما هو من الکتاب او وما هو او حال دا چې هغه نوي من الکتاب د کتاب نه، یعنی تورات نه نوي. ويقولون دوی وی دا يهوديان وی دا عالمانی، ويقولون دوی وی هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی، نه تورات نه دی، په تورات کې دا راغلي دي. وما هو او نوی هغه من عند الله د الله د طرف نه. ويقولون دوی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ، وهم يعلمون دوی خو پوهیږي چې دا دروغ وي په الله باندې، دا نه چې د ناپوهۍ په الله باندې دروغ وي، دا به خو پوهېدل چې دا مونږ په الله باندې بهتان تړو، په الله باندې تهمت لګو، العیاذ بالله په الله باندې دروغ ویو، په دې خبره پوهېدل هم خو سره د پوهې به په الله باندې دروغ وي، د څه دپاره؟ د خپلو مفادو دپاره. ما کان لبشر نشته د حق یو بشر ته، یو انسان ته، ان یؤتیه الله دا چې ورکړي هغه ته الله پاک الکتاب کتاب، والحکم او د دین فهم، د دین علم، والنبوة او نبوت، ثم بیا یقول ویل الناس خلق ته کونو چې شی تاسو عبادا لی زما بندگان. د دې آیات شاین نزول داسې دی چې د مدینې منورې یهود او د نجران عیسایان ډېر جمع شوي، نبی علیه السلام دې ته دعوت ورکو. اخره کې د یهودیانو نه یو کس پاسېدو، ابو رافع د بنو قریظه قبیلې نه و، دی را پاسېدو، نبی علیه السلام ته وی چې ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دا غواړي چې مونږ ستا عبادت وکړو، مونږ دا خلک ستا بندگان جوړ شو، ستا عبادت وکړو، څنګه چې د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي عیسایانو عبادت کو او هغه خپل رب ګڼلی. نبی علیه السلام ته وفرمیل معاذ الله، زه دا نه غواړم، زه پیغمبر یم، زه به دا غواړم چې تاسو زما عبادت وکړئ، زه خو دا غواړم چې زه په خپل هم د الله رب العزت عبادت وکړم او تاسو هم د الله عبادت ته راوغواړم. نو په دې باندې دا آیات نازل شو چې ما کان لبشر، دې کې اسی عصمت انبیا طرف ته اشاره ده چې پیغمبران علیهم السلام الله رب العزت د وړوکي او د لویو ټولو ګناهونو الله پاک جل شانه محفوظ ساتي، الله بچ ساتي، د پیغمبرین مخکې او د پیغمبرین بعد ځکه پیغمبر خلکو ته الله خي او خلکو ته وی زما په شانته شي، خلکو ته دین رسی، والعیاذ بالله کوم پیغمبر باندې ګناه ثابت شوله نو خلکو ته لار خي، نو بیا خلک چا پسې ځي؟ نو پیغمبران الله پاک جل شانه په خپل نگرانۍ کې ساتي، هغې نه چې کوم دی ګناه نه کیږي، دا الله پاک په خپل نگرانۍ کې الله پاک د هغوی تربیت کوي، د پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي. ګوره یو سړی یو بادشاه یو سفیر بل ملک ته لیږي، نو سفیر داسې ګوري چې دا سفیر د دې ملک وفادار وي او د دې ملک دغه په پالیسۍ باندې هم پوهیږي، په دغه کار باندې هم پوهیږي او د دې بادشاه او د دې ملک وفاداري. نو چې انسان د خپل ځان دپاره وفادار کس ګوري او دغه خبره ټیک ټیک بل ملک ته رسي، داسې کس ګوري، نو الله رب العزت هم داسې کسان د پیغمبرۍ دپاره شان کړي دي چې هغه د الله پاک جل شانه 100% په خپل هم تابعداري او 100% الله پاک جل شانه خلکو ته دعوت هم د الله پاک د تابعدارۍ ورکړي. نو په دې باندې په عیسایانو په یهودیانو دواړو باندې رد دی چې عیسایانو ته هم عیسی علیه السلام دا نه دي ویلي چې زما عبادت کوئ، دغه رنګ یهودیانو ته هم عزیر علیه السلام نه دي ویلي چې زما عبادت کوئ، بلکې ټولو ورته ویلي چې تاسو د الله عبادت کوئ، خو دوی په خپله باندې د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام عبادت شروع کړی.
نو دې کې په هغه خلکو باندې عمرت دی او دې کې د انبیا علیهم السلام عصمت ته هم اشاره ده چې انبیا علیهم السلام چاته دا نه وایي تاسو زما عبادت کوئ. ما کان لبشر نشته د حق لبشر یو بشر ته یو انسان ته ان یؤتیه الله دا چې ورکړي هغه ته الله پاک الکتاب کتاب والحکم او د دین فهم والنبوت او نبوت دا سيزونه ته الله پاک نبوت غوندې لوی درجه ته الله پاک ورګي ثم بیا یقول وی دا پیغمبر للناس خلقتا کونو چې شی تاسو عبادت لی زما بندگان. بلکې نبی علیه السلام بعض صحابه کرام تلو بهر ملکونو ته بل ملک ته نو هغه ملک رواج دو چې بادشاہ ته به خلکو سجده کوله چې واپس رالل نو د نبی علیه السلام سره د صحابه ډیر زیات مینه او محبت ډیر زیات مینه د صحابه په شان د مینه د نبی علیه السلام سره شانه ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه دلیو پیر نبی علیه السلام د شپې دی راغی غیر چا پیرا ګرځیدو نا وخت نبی علیه السلام ور وډب چې کله نبی علیه السلام را ووتو نو ورته معاذ سدي د الله پیغمبر او نن مته نه لیدلې وی خوب رال نه راتلو چې ساید خپل مخ دیدن او کوم سپراله خوب راشي. نبی علیه السلام ورلا یو لاس قرآن ورکو بل لاس کې ور تور ورکړي. معاذ یمن ته لړش معاذ رضی الله عنه تبیاوی معاذ وګره نږدې کچ کله وګ ورته و نږدې کو معاذ ته خو به یمن ته لاړ شي خو ته چې کله د یمن نه واپس راځي نو منبر او محراب به د محمد رسول الله موجودي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود. معاذ رضی الله عنه به هوش را پریوت چې کله په خوش کې راغی بیا ته معاذ وګره نږدې ک چې وګ ورته ور نږدې کو معاذ یمن ته لړ شه خو ته چې کله د یمن نه راځې نو ما سره خو به ملاقات نه کېږي لیکن چې ته کله جنت ته لړ شې نو ستا به لومبې ملاقات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي. معاذ رضی الله عنه یمن ته د نبی علیه السلام په حکم باندې روان شو. د سورلی مخ یمن طرف ته دی معاذ رضی الله عنه په سورلی شاته مخ کړی دی. خلک دې تپوس کی معاذ سورلی یمن ته روانه ده تا په سورلی شاته مخ کړی دا څه وجه ده. معاذ رضی الله عنه د کعبې پر رب مې د قسمی چې د نبی علیه السلام په دې عشق کې دومره چې کوم دی لیوانې ما چې تر څو پورې د نبی علیه السلام کلی ښکاري نو معاذ به نظر نه بدلی په شا باندې دومره محبت ته صحابه د نبی علیه السلام سره ډېر محبت یې نو چې کله دغه صحابي راغی د الله پیغمبر ته وایي د الله پیغمبره مونږ خو دغه ملک ته تللي وو په هغه ملک کې به دغه ملک چې کوم باشنده خلک وو هغوی به بادشاه ته سجده کوله نو ستا او د بادشاه خو نسبت نه جوړېږي چې هغوی ته خپل رعایت چې کوم دی سجده کوي نو پکار ده چې مونږ هم تاسو ته سجده وکړو ځکه د سجدې زیات حقدار خو ته وي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې نه سجده به صرف الله ته کیږي سجده به صرف الله پاک ته کوئ او کو الله پاک د الله پاک نه علاوه د بل چا دپاره د سجدې حکم کړی وي نو ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجده کوئ خو بل چا ته د سجدې حکم نشته دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي ما کانه نشته د حق لبشر یو انسان ته یو بشر ته ایؤتیه الله دا چې ورکړي هغه ته الله پاک الکتاب کتاب والحکم او د دین فهم د دین علم والنبوت او نبوت ثم یقول بیا وایي للناس خلکو ته کونو چې شی تاسو عبادت لی زما بندگان دا خبره ورته پیغمبران نه کوي من دون الله سوا د الله نه سو ته وي پیغمبرانو ته سوی ولکن کونو لیکن پیغمبران ورته وایي کونو شی تاسو ربانیین خدای خلق الله والا شی د الله بندگان شی بما په سبب د هغه سو کنتم تعلمون چې تاسو بس د کولو خلقو ته الکتاب کتاب و بما په سبب د هغه سو کنتم تدرسون په سبب د هغه چې تاسو بلستلو کنتم تدرسون چې تاسو بلستلو دا حکم ته پیغمبران کوي یعنی پیغمبران خلق الله تعالی بلی خپل ځان طرف ته نه رابلی یو پیغمبر شاته دا حکم نه دی کړی چې تاسو زما بندگان شئ بر کم پیغمبر چې راغلی دی هغه څه ویلي دي قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو الله واحد لا شریک ومنه دا الله عبادت وکړئ تاسو به کامیاب شئ خپل عبادت ورته یو پیغمبر نه دی ویلي ولا یامرکم او نه حکم کوي تاسو ته ان تتخذوا سو حکم کوي پیغمبر ولا یامرکم او
نه حکم کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه ان تتخذوا دا چې تاسو اونیسئ الملائکه فرشتې والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان. پیغمبر شته دا حکم نه کوي چې تاسو فرشتې په خدای سره اونیسئ یا پیغمبران اونیسئ. فرشتو عبادت دا به مشرکین وکاو، هغه به خپل خدایان ګڼلې او د خدای لونه به ګڼلې، او د پیغمبرانو عبادت دا د عیسی علیه السلام عبادت عیسایانو کو، دغه رنګ د عزیر علیه السلام ته يهودیانو د خدای نسبت کړو چې د خدای زوی دی. نو الله پاک فرمایي چې ولا یامرکم، دا پیغمبر حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا دا تاسو اونیسئ الملائکه فرشتې لکه د مشرکینو په شان دي، والنبیین او پیغمبران لکه د عیسایانو د يهودیانو په شان دي چې عیسایانو عیسی علیه السلام او مریم بیبي او يهوديانو حضرت عزیر علیه السلام د خدای زوی ګڼو. تاسو دا حکم نه کی اربابا چې تاسو خدایان جوړ کړئ. ایامرکم، آیا تاسو ته حکم کوي، ایامرکم آیا هغه تاسو ته حکم کوي بالکفر په کفر سره، پیغمبر تاسو ته په کفر سره حکم کوي بعد رستو د دینه اذ انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان شئ. تاسو کله مسلمانان شئ پیغمبر ایمان راوړي، هغه تاسو ته دې حکم کوي چې تاسو د کفر کار وکړئ. قطعا پیغمبر شته دې حکم نه کوي، بلکې پیغمبر ټول خلک یو الله طرف ته رابللي. دا ټول خلک که هر پیغمبر راغلی د غړومبي دا خبره کړی تاسو د الله عبادت وکړئ، زما عبادت مه کوئ. که عیسایان د عیسی علیه السلام عبادت کوي او هغه د خدای زوی ګڼي نو دا دوی په خپله خبره باندې وایي. عیسی علیه السلام ته صرف د الله د عبادت ویلي دي، عزیر علیه السلام او موسی علیه السلام ته صرف د الله د عبادت ویلي، تاسو د الله عبادت وکړئ. وان منهم او بشک د دوینا یعنی د یهودنا د اهل کتابنا لفریقا یو ډله دا یلونا چې دوی اړوي السنتهم جب خپل بالکتاب د کتاب په لوستلو سره لتحسبوه د پاره دی چې تاسو وګڼئ هغه چې کومه خبره کی من الکتاب د کتاب نه، دا جب اړي په دی وجه باندې چې دی وی دا خبر تاسو د کتاب نه وګڼئ چې دا د تورات نه ده. وما هو من الکتاب او نه د هغه من الکتاب د کتاب نه، ويقولون دوی وی هو من عند الله. بعضې وخت به دی وي دا، بعضې وخت کې به شکل داسې جوړ کړو چې دا خلک په دې باندې دوکه شي چې دا خبر دی کوي دا د تورات نه کوي، او بعضې وخت کې په خوله باندې وي دا د الله د کتاب نه. ويقولون دوی وی هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه ده، وما هو نوی هغه من عند الله د الله د طرف نه. ويقولون دوی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ، وهم يعلمون او دوی خپوهیږي ما کان لبشر نشته د هیڅ حق یو بشر ته یو انسان ته ان یؤتیه الله الکتاب دا چې ورکړي هغه ته الله پاک کتاب، والحکم او د دین فهم د دین علم، والنبوة او نبوت، ثم یقول بیا وایي للناس خلقو ته کونوا عبادا لی چې شی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه، ولکن کونو لیکن هغه ورته وایي چې شی تاسو جوړ شی تاسو ربانیین خدای خلق الله بندگان بما په سبب د هغه سو کنتم تعلمون الکتاب چې تاسو بس دکو خلقو ته کتاب، وبما کنتم تدرسون او په سبب د هغه چې تاسو بلستلو هغه. ولا یامرکم او نکی حکم هغه تاسو ته یعنی پیغمبر نکی حکم تاسو ته ان تتخذوا دا چې تاسو اونیسئ الملائکه فرشتې د مشرکینو په شان دي خدایانې، والنبیین او پیغمبران د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام په شان چې عیسایانو عیسی علیه السلام د خدای زوی ګڼو او یهودیانو عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼو. والنبیین اربابا خدایان ایامرکم آیا هغه تاسو ته حکم کوي بالکفر په کفر سره بعد رستو اذ انتم مسلمون رستو د دین چې تاسو مسلمانان شئ. وان منهم او بعض د دوی نه لفریقا یو ډله ده، ومنهم او وان او بشک منهم د دوی نه لفریقا یو ډله ده یلونا چې تاوی اړوي السنتهم جب خپل بالکتاب د کتاب په لوستلو سره لتحسبوه د پاره د تاسو وګڼئ هغه من الکتاب د کتاب نه، وما هو نوی هغه من الکتاب د کتاب نه. ويقولون دوی وی هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی، وما هو نوی هغه من عند الله د الله د طرف نه. ويقولون دوی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ، وهم يعلمون او
دوی خپوهیږي ما کان لبشر نشته د هیڅ حق لبشر یو بشر ته یو انسان دا ایؤتیه الله الكتاب دا چې ورکړي هغه ته الله پاک کتاب والحکم او د شریعت علم والنبوة او نبوت ثم یقول بیا ویل للناس خلقو تكونوا عبادا لی چې شی تاسو زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لیکن وی ورته چې شی تاسو جوړ شی تاسو ربانیین خدای خلق یعنی الله والا د الله بندگان بما په سبب د هغه سو کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو بس د کولو خلقو ته کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب د هغه چې تاسو بل لستلو هغه ولا یامرکم او پیغمبر حکم نگی تاسو ته ان تتخذوا الملائکه د تاسو اونیسه فرشته والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم آیا پیغمبر حکم گی تاسو ته بالکفر فکفر سره بعد اذ انتم مسلمون رستو د دین تاسو مسلمانان شئ وان منهم بشک د دوین لفریقا یوډل د یلون چې اړوي السنتهم جب خپل بالکتاب د کتاب په لستلو سره لتحسبوه د پاره د تاسو وګڼئ هغه من الكتاب د کتاب نه وما هو من الكتاب او نوی هغه د کتاب نه ويقولون دوی وی هو من عند الله چې د الله د طرف نه دی وما هو من عند الله او نوی هغه د الله د طرف نه ويقولون دوی وی علی الله بالله باندې الكذب دروغ وهم يعلمون او دوی خپوهیږي چې دا دروغ دي ما کان لبشر نشته د هیڅ حق ته یو بنده د پاره د یو بشر د پاره ایؤتیه الله الكتاب دا چې ورکړي الله پاک هغه ته کتاب والحکم او د دین فهم د دین علم والنبوة او نبوت ثم یقول للناس بیا وی خلق تكونوا چې شی عبادا لی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لیکن وی ورته چې کونو چې شی تاسو ربانیین خدای خلق د الله بندگان بما په سبب د هغه سو کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو بس د کولو خلقو د کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب د هغه چې تاسو بلستلو هغه ولا یامرکم او پیغمبر حکم نگی تاسو ته ان تتخذوا الملائکه د تاسو اونیسه فرشته والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم آیا پیغمبر حکم گئی تاسو ته بالکفر فکفر سرا بعد اذ انتم مسلمون رستو د دین تاسو مسلمانان شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین زمونږ د درس قرآن په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله څومره غلطي کوتاهي پکې زمونږ شي مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول ته صحیح ټیک ټیک تفسیر او د قرآن د ترجمې توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول په قرآن پوهه کړي الله مونږ د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الہ العالمین مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الله د حاضر مجمع د ټول مسلمانانو ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ لوی واړه پټ ښکارا معلوم نه معلوم ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین حاضر مجمع کې څومره بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشانه حاله پریشانه ختم کړي الله څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الہ العالمین څومره خلق اولاد نشته الله نیک صالح اولاد ورته ورکړي چاته د اولاد ورکړل د الله نیکان او صالحان ورته لوی کړي الہ العالمین څومره خلق رزق لړن تنگ دی الله رزق ورته فراخ کړي الہ العالمین څومره ګناهګاران دي ټول ته توبې استلو توفیق او طاقت ورکړي الہ العالمین زموږ ټول مردگانو ته بخښنه وکړي الله څومره خلق په قبرونو کې دي عذابونه دي په الله عذابونه دي اوچت کړي الله د څومره خلکو د مغفرت کړل الله درجات بلند کړي الله د قرآن د درس ثوابونه زموږ والدینو محترمینو ته ورسایل الہ العالمین زموږ څومره مردگان وفات شوي دي د حاضر مجمع څومره مردگان وفات شوي دي ټولو ته دې ثوابونه ورسوي الہ العالمین د حاضر مجمع په زړونو کې څومره شرعي حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن قدر مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه خیر خلق